بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي سزون ته بلا نستای دا د بعد مجلس نه ډیر بهتر ده او په نیک مجلس کې نستای دا د زون ته نستینه ډیر زیات بهتر ده. اوس کی متاسو دا خبره معلومه کوڅه متاسو ته په کوم محفل کې نستای په کور دا چوسر نستای په کور دا سموخي خبري وورو موکي عادتونه روشي نو متاسو دا په کور دا سمو وګورو څه کوم بزرګون خلک دي هغه خلکو سره متاسو محفل کې کینو لکه نن سبا ټیم کې علما مفتیون شیخ الحدیثون پیرون تبلیغیون دا داسې خلک دي چې دا نیک خلک دي او دغه په محفل کې چې متاسو نستای کوو متاسو په زندګیا بدلېږي او الله تعالی به متاسو ته اعمال رخي او ښه عادتونه برکې پیدا کیږي. دینه علاوه د دغه خلکو نستینه علاوه چې کوم د مشرون تیر شوي هغه کتابونه پړوو متاسو تا کتابونه پړوو هغه کې سیمو تاسو او هغه کوم څه کړی دي هغه متاسو زدا کو هغه ځون کې راولو دا داسې لکه دغه خلکو سره متاسو په محفل کې کینستلو. اوس کې متاسو دا پکور دا چونکی انسان کې نه الله تعالی خاصیتونه یې خېدي عادتونه یې خېدي بل سړی هغه وګوري نو دا هغه حالاتو کتلو دی واجنه الله پاک دې سړی کې هغه شای پیدا کی نو ماحول یو د شاید کوم ماحول کې ته کې نه هغه ماحول اثر به تو بني خو مخور ورزي نو کچې ته یو خص صحبت او خو ماحول به دې ډېر ځوت فېدی دي او کچې ته یو بعد ماحول او بعد مجلس به غډې ځوت نقصانات دي ادي واجنه خص صحبت کې یو د سړي صحبت کې هغه د سړي سره نصاب وکړ دا س هغه د دین مطابق هغه کې هغه ژوندۍ وي او د اعمال د دین ول خبر مطابق هغه ژوندۍ وي او د هغه عقیده مطابق شرک نه پوک وي او بدعات نه پوک وي رسمونو نه پوک وي اعمال خوي المونز رجا ضرورت ول کوم عبادتونه دی هغه پابند وي معاملات ټیک وي لین دین صحیح وي حلال او حرامو کې احتیاط کوي ظاهری اخلاق کی ټیک وی مزاج کی عجیزی وی او چوتلیا تکلیفونه نه ورګي غریبانو سره او حاجتمندو خلکو سره ایدی مغاوی روشه دیشه منډه تړوي هغه ذلیل نه غړي چې دا غریب د حاجتمند داسي په بسپک نزیو ته ګوري او پټه حکم بتینی اخلاق دی هغه ټیک وی الله تعالی سره محبت وی دی الله تعالی ولا خوف پزړه کی وی دنیا لچ پزړه کی نه وی دین په مقابله کې دنیا او د دنیا شانو ته توجه نه ورګي او د خلکو د عزت او د ابرو خیال ساتي او د خپل ځون عزت او د خپل د مول خیال په دین په مقابله کې نه ساتي یعنی اوسه کې د دین مقابله راغله بلځو کې د دې عزت او د مول مقابله راغله ازو کې د دین ته ګوري خپل عزت خپل حیات نه ګوري او په هر حالت کې صبر کوي شکر کوي دنیا ول ژوندۍ ته ډیره خواخ نه وي چو سرات خبري کوي خستا خبري کوي پستی خبري کوي نارمي خبري کوي خوږی خبري کوي درندي خبري کوي او زده چې خلکو مجلس کې ته نستای کوي یقینا ډیره لوی فایده ده او چې څوک دا خبري نه وي به هغه خلکو په مجلس کې کینی یقینا ډیر لوی نقصان ده. نو په داسې زمانه نن سبا په زمانه کې داسې خلک مندل یقینا عام طور باندې دا لوی خلک دي نیک خلک دي بزرګون خلک دي او دغه خلکو سره څه کینی به بزرګ کې غلط سوچونه نه دي بعد سوچونه به نه دي چې د کورډنګونه ولا سوچونه به نه دي بلکې دا خلکو خبرې ته ووري بیا به تو سره تو کې به عادتونه وي بالکل او تو کې به عادتونه رسی او تو به کوشش اندوي چې د ځون کې پیدا کی او نور خلکو ته دا ورسي نو دغه خلکو نستای چې اختیار کې به فائدې ډېرې زیاتې وي. دې واجنه الله تعالی خپل باندې قرآن پاک کې فرمایي چې اې د ایمان ولا خلکو تاسو الله نه ډاریږئ او څوک کوم خلک په دین کې مضبوط دي او رښتونی هغه خلکو سره ووسه کونو مع الصادقین نیکو خلکو سره ووسه نیک خلک اندغه علما دي هغه طلبه اندغه دیندوري خلک دي. بلکې الله جل شانه فرمایي چې اے خلکو تاسو ځکه هغه خلک وګورئ چې کوم دی مودي احکاماتو پابندي کوي هغه د مود یعنی د دین باندې ځون پورا هغه کوي استمراري او دین ول اعمال دي کې پورا موجود دي اندغه خلکو سره تاسو کې نه او ته څوک دا نه کوي هغه تاسو ځون سته د آیتونو مفهوم ده. اوس مو تاسو وګورو سموت سنستای د خلکو سره پکور ده. ابن عباس رضی الله عنه روایت ده تعاذ وکړه یا رسول الله
موته په خلکو کې نستای چې د کوم خلکو سره مو کې نو کوم خلکو ته مو سره یعنی موته چا سره نستای په کور سره مو سره کو نو حضور سره سم توفر مېلو سدسي سړی سره تاسو کې نه هغه ته تاسو سترګې غړې الله ته توسري دیږي او دسي سړی ته تاسو کې نه هغه تاسو خبرې کوي نو دین کې مترکی کیږي او دسي خلکو سره کې نه تاسو هغه سره کې نه هغه عمل ته اخرت ریوت کی یعنی هغه تو وګورئ چې نفلونه المنز او داس کوي ستوي سره وکیم خو دنیا نه تللا ابو امامه رضی الله عنه دی رسول صلی الله علیه وسلم دا روایت نقل کړه چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله لقمان علیه السلام خپل بچی ته ویلو دا خبره ته چې ای بچی ته علماء سره زیات کینه زوم دې دا خبره لازمه کې او هغه خلکو سره کینه چې حکیمون دی حکمت ول خبري کوي حکمت دې شي څنګه د دین ولا وړي وړي خبرې بنیم خبري بریکو خبر بنیم خبر وي نو دا اوس تاسو نستای کې څه کړه تاسو د خلکو سره نستای کې دا مړو زړونه د سری رژیم دی کوي لکه یو مړه زما کوي بنجر زما کوي دغه باندې خود تیز برون وشي هغه دی وجه ناتن کې رښنا شي نو د سبي تاسو زړونه د خبرو سره د محفلونو مجلسونو سره به رژیم دی وي معاذ رضی الله روایت ته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي اته علاج رشنو ارشاد دا چې د ایمو محبت او خلکو لپاره ضروری ده چې څوک ایمو دی وجه نه خلکو سره محبت کوي او څوک دی مو دی وجه نه خلکو سره بغض کوي الله تعالی فرمایي چې د خلکو سره به زم محبت کوم ابو موسی رضی الله عنه روایت ته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلو سنیکو خلکو سره تاسو نستای کې او بعضو خلکو سره تاسو نستای کې دې مثال دسیا چې کوم خلک نیکو خلکو سره صحبت کوي د دې مثال هغه د مشک ولا تیلې ده د مشک ولا یا د عطر ولا دکان مثال لري سکته چې ته عطر دکان ولا سره کېنستلی ناوال خو ته باندې عطر ولګي او که عطر در باندې ساره ونه لګول نو خوشبو خو به خو دی شي او د بعد صحبت مجلس دسي ده لکه یو سړی دی ور بټه ولا سره کینی ناغه څکله ور لګي نه هغه ور تو بده ته وسی سپړ کی بیرسی او کنه وی بدبو خو به خو وسی انده سي نیک مجلس څکه یو سړی نیک مجلس کې نور څه ملوشي کنه شي ملو څنګه باندې کوم رحمتونه وريږي رحمتونه بده خو وريږي او دا نو څکه یو سړی بعد مجلس کې کینی نه بعد مجلس کې نور څه دي ته ملوشي کنه شي ملو څنګه باندې کوم بعد اثرات ورځي اثرات بده باندې هم کیږي نو دیو جنا موته سپکو دا څه نیک مفلونو کیږي نو حضرت ابو رزین رضی الله عنه روایت ته حضور صلی الله علیه وسلم نه شود نقل کړي ته حضور سره مو فرمایلو سلطه سده خبره ونه خای د هغه باندې د دین مدار ده یعنی د دین دارو مدار باندې باندې ده او د دنیا او آخرت خوله به تاسو حاصل شي خبره دغه ته تاسو کوم خلک ذکر کوي هغه خلکو سره په مجلسونو کې کینه هغه مضبوطه سره هغه مجلسونه ونیسي او څو کله تاسو بیلوي به دی الله تعالی ذکر باندې خپل جبه لمداسته او جریسته او الله دې پر خلکو سره محبت کوي او الله دې پر خلکو نه تاسو نفرت کوي او متوسوس په کوړه سبزسي خلکو محفلونو کې ګینو د خلکو مجلسونو کې ګینو او به متوسط ډیر څه معلومیږي اوس نن متوسط د محفلونو کې ګینو نه مجلسونو کې ګینو نه متوسط هغه محفل خوند کوي چې ته کې چکه کرامبوټي تشونه کېږي ودونه وی ډلونه وی غاني بجاني وی فلمونه وی او غب شپ وی لایانی وی تماشي وی غیبتونه وی چغل خوري وی مسلمان بزته وی اخذونه کی متسګین وندانه ونه خزي هم خزو تنن سبا اخ خزو سره نسای خواندي کی حکومت خزغږي زیاته درویغ زیاته غیبات کی چو کور ډنګي انده مشوري خلی غلی کوي بس انده کو نسای خواندي کی دی وجنن امت کی پریشانی زیاتی نو متس په کوردات علماء په مفلونو کی تبلیغ ول مفلونو کی د مدرسو ول په مفلونو کی جلسو ول مفلونو کی خپل بچي بیا خپل خزي بیا خپل رونه خیاندي بیا دغه کی ګینو به کور کی چین سکون آرام راحت وی او په معاشره کې به مینه محبت وی غلی بنوي او کني به متس کله نه کینو مفلونه بغاډ واډوي به دی وجنه جنگ جګړې قتلونه حتی څکل کله خندونو د سی غلط مفلونه دی وجنه دبوشي بیٹا کو کې نستی دی وجنه مړی وشي به بدایو باندې وړي به غنه غاټي لنجي جوړي شي خندونو باندې تبوشي او د خزو اندانو په باندې مفلونه کې نسایوي هغه دی وجنه خپل منځ کې میړه مور او نسول خیان دی ورونه د خپل منځ کې په جنگ جګړې باندې وړي هغه دی وجنه خندونو تبوشي نو کوشش دا کول پکو دي څ قرآنی مفلونه احادیث مفلونه علماء مفلونه مدرسو کې جلسو کې خو خبرو کې متسنستوي ان شاء الله دنیا کې به فایدوي مار نه بعد به همیشه دې پر فایدوي الله تعالی دوی کې اندسې متسنست مفلونه کې نستای خو دې توفیق وکړي او الله تعالی د مو بعد مفلونه نو وسدي هغه ودونو د ساره نه دي تل پکو کوم کې ډلونه وي هغه ودونو د شوق سره چې کوم کې صدقې سره کیږي ریواجونه ورکی نوي او هغه صدات رکی سره کیږي بینونه ورکی کیږي او علما ورکی رسېنی خلک ورکی رسېدا خو ته ان شاء الله دې ډېر فائدې وي الله تعالی د مو د خبرو عمل کول توفیق نصیب کړي امين برحمتک یا ارحم الراحمین.